خیبر پختونخوا په خصوصي هدایاتو سوات سیدوشریف کې د اکسیجن لوی پلانټ باقاعده کار شروع کړی دی د اسپتال انتظامیه وایي چې دې سره به د کرونا مریضانو ته بغیر د سبندیز اکسیجن ورکول اسان شي. نور تفصیلات د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې. سوات سیدوشریف اسپتال کې د اکسیجن لوی ټینک باقاعده لګولای شوی چې پکې به د کرونا رنځورانو ته اکسیجن بغیر سروکاوټ ورکول کیږي. د اسپتال انتظامیه وایي چې دا وخت په سیدو اسپتال کې د 100 نه زیات د کرونا مریضان داخل دي. دوی ته روزانه د 100 نه زیات اکسیجن سلندرو ضرورت وي. اوس به د سلندرو وړو حاجت نه وي. زمونږ چې اوس کم پیشنټس په دې تھرډ لیر کې رسیدلو 200 ته زمونږ په یو ورځ باندې پیشنټس رسیدلو اکسیجن ډیپندنت په هغه ورځ باندې زمونږ 900 نه اباو سلندر سری په 24 اورز کې لګیدلو. نو که په هغه دغه باندې مونږ وګورو په 900 په یوټیلایزیشن باندې نو دا ټینک چې دی دا زمونږ هغه کیپیسټي چې دی هغه پوره کوي. په دغه موقع صوبایي مشرانو ویل چې سیدوشریف اسپتال کې نه صرف د سوات بلکې د بونیر، شانګلې او د ملکن ډیویژن نور ضلعو خلکو هم علاج کیږي. دې لپاره ضروری ده چې په اسپتال کې هر قسمه سہولیات عوامو ته ورکړي شي. واقعي ډېر غټ ضرورت و د ملکن ریجن هډ کوارټر دی د ټول ملکن ریجن اسپتال له یوازې دغه نه دی. اوس تاسو وکتل د بونیر خلک پکې پراته دي، د شانګلې خلک پکې پراته دي، یوازې د سوات خلک نه دي. ډېره د خوشحالۍ خبره ده ځکه چې نن سبا د وبا بالکل په پیک باندې ده او د دې سره به زما په خیال باندې زمونږ د سلندرو د ایشو د سپلای ایشو چې دا کم پیشنټ چې په اکسیجن باندې وي نه د هغه غټ ایشو چې دا هغه به ختم شي. سیدوشریف اسپتال کې دا وخت د اکسیجن ټینک سره 100 نه زیات د اکسیجن نوري سلندري هم د کرونا او نورو مریضانو لپاره موجود دي. د سیدوشریف اسپتال انتظامیه تر مخه د کرونا رنځورانو علاج سره سیمه کې په لوی کچه د کرونا وایرس واکسین هم لګول کیږي. د کیمرامین لونګین سره نیاز احمد خان، مشرق ټي وي، سوات.